یو صحابیو ګوره صحابه کرامو ډېره زیاته مینه محبت و. یو صحابیو حبشي صحابیو حبشي ته حبشي و لکه بلال حبشي څنګه حبشي و د حبشي اوسېدونکی و د نبي کریم علیه الصلاة والسلام سره ډېره زیاته مینه محبت و. نو د حبشي د خلقو ویښته داسې ګورګوټي وه موږ ته ورته ګورګوچي وایي ګورګوچي لار پکې نوځي توراته وي هغه د لار وتو نو د نبي علیه الصلاة والسلام ویښته مبارک هغه دا وه چې د هغې په میانځ کې به نبي علیه السلام په خپلو ویښتو مبارکو کې به لار ایستې وه. زمونږ ځوانان ته خو به نن سبا ځان بدي ښکاري او چې څوک په میانځ کې لار وباسي هغه ته بانډیچي نن سبا خلک وایي او دا ځوانانو پسې خندا کوي. حالانکه دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. نبی علیه السلام به په بالکل په میانځ په تمدي په میانځ باندې په ویښتو مبارکو کې به لار وتلې وه. زمونږ زنانه په هغه طریقه باندې نن سبا عمل کوي او هلکان خو ټول انګریزي پیشنیان شو. نایله چې لاړ شي انګلیش کټینګ والا وکړه او که چېرته انګلیش کټینګ والا ونه کړو لږ پکې کمي کوتاهي وشي هغه ناینوم بیا هغه نه دی بیا چېرته بل نایله ځي چې کوم په دې ویښتو کې ډېر انګریزي پیشني کوي. نو د ځوانانو خو ټول چې پیدایش لا په غېږ کې چې د غوږونو دا سیډونه ولا کټ کي او دا کوپړی ولا بغه دوپړی غونډه کې پرېږدي ټوپۍ غونډه کې ولا پرېږدي وی انګلیش کټینګ هم ولا وکړو نو ماشوم د ډېر ښایسته ښکاري. تر دې پورې چې بعضې سکولونو کې ډسپلن دا یي چې هلته ویښته به یو شان وړی یا انګریزي وړی. زمونږ په علاقه زمونږ په وطن باندې ګورې دا ډېر د افسوس مقام دی چې د ښځو په شان ویښتې ولا پرېښي غټ غټ په غوږونو یې راوړېدلي د اوږو پورې د ماشومانو چې که دا جامې د هلکانو نه وي د هلکو د جینۍ پته ګوره بیا نه لګي. که چا ته جینکو جامې واچولې نو د هلکو د جینۍ پته نه لګي نو سکول ته ولا پرنسپل ته سوال جواب وکړي وی ده ته په ویښتو باندې څه نه وی که سکول نه لکه کوم بل سکول ته یې بوځم. هلکه دا ولې وی دا چې کوم دی پیشن دی زه دی د مور ډېر زیات ماشوم د غټ غټ ویښته د ښځو په شان دی د مور ډېر زیات خوښ دي نو مور یې خفه کېږي بیا زمانه. نو که زمونږ بیخي ځان ته مسلمانان وایو د پیغمبر امتیان وایو او په دې ته باندې یو چې نبی علیه السلام به زمونږ شفاعت کوي او نبی علیه السلام زمونږ پیغمبر دی او ګستاخ د نبی علیه السلام نه پرېږدو او ګستاخ چې کوم دی واجب القتل دی او ګستاخۍ پسې به روزو جلوسونه به کوو خو په خپله زندګۍ کې به یو سنت هم نه پرېږدو. په خپله زندګۍ کې به سنتونه مکمل بایکاټ کړو. تر دې پورې چې ماشوم خو زموږ په خپل اختیار کې دی هغه ماشوم موږ د پیدایش نه والې دا ځوانېدو پورې هغه موږ په انګریزي طریقو لویږو نو چې کله په خپل هوش او حواس سنبال کړي بیا وایي زما پلار هغه مور د ما له دا تربیت کړی دی نو زه به خود په انګریز په طریقه باندې روان یم به خود بیا چې کوم دی یو نمونه به دغه نه جوړېږي. صحابه کرامو دا حالات نو صحابه کرامو خو ماشومانو خو لوی هغوی به چې کوم دی د نبي علیه السلام اتباع کوله نبي علیه السلام پېښې به هم کار کې کولې. نو دا حبشي صحابي دی د نبي علیه السلام سره مینه محبت دی. د نبی علیه السلام په ویښتو مبارکو په میانځ کې لار وتې وه د ده په ویښتو کې لار نه ووتله. کوشش یې کولو نه وتله هر قسم حربي استعمال کړې نه وتله. یو ځل یې داسې چلو کړو یو سیخ یې راواخېستو ورته یې ونیسه ښې سور کړو او د دې خپل تندي نیوال یې تر شا پورې داسې د کپرۍ پورې داسې چې کوم ځای پورې د ویښتو لار وځي په هغې باندې داسې راخ کړو ویښ دا سرمنې پورې وجنګو او دا خپله سرمنه ټوله وسوځوله د هغه ځای پورې. کله چې سرمن وسوځي بیا په هغې باندې ویښته نه راخېږي. هغه د هغې خپل د نبي علیه السلام د پیغو دپاره خپله سرمن وسوځوله چې زما دا ویښته د نبي علیه السلام د ویښتو په شان لار پکې وځي زما ګلګوچې ویښته یې لار پکې نه وځي نو به ځل یې سرمن وسوځوله د هغې نه پس پای کې لار وتلې ښکاري دغه ځای باندې ویښته نه راختله چې ویښته پرې نه راختل هغې کې به لار ښکارېده مکمل داسې. نو بیا به خوشحاله و اوس مې د نبي علیه السلام په شان پېښې وکړې.
نو دا ګوره صحابه کرام مینه محبت د حبشي صحابي دي ګلګوچ صحابي دي ويختي نه وړي ويختو کې لا نوزي بیا کوم عمل د خپل نبی سره په مینه محبت کې وکړو ولدا په سوځیدنه دی په دړ نکو دی په زخمی شوی نو په دغه د پټې نه لکولې ولې بنې لکولې او چې کله مینه عائشہ راشي نو بیا انسان په دړ خوب باندې نه پوي صحابه کرامو